بسم الله الرحمن الرحیم. فائدہ. مصنف رحمت الله علیه د اسماء موصوله بیان وکړو چې اسماء موصوله دي الذی، اللذان، اللذین، الذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایون و ایتن. او الف لام په معنا د الذی په اسم فاعل او اسم مفعول کې، او عمدغه شانته ذو په معنا د الذی د قبیله بنو ته په لغت کې. اوس مصنف رحمت الله علیه د فائدہ په عنوان کې د اسم موصول تعریف کړي. اسم موصول وہ اسم ہے، اسم موصول چې دی نو دا هغه اسم دی جو تنہا جملہ کا پورا جز بغیر صلہ کے نہیں ہوتا. چې دا د جملې پورا جز هغه وخت پورې نشي جوړې دي سو پورې چې دې سره صله یو ځای شي وي. یعنی اسم موصول که د صله سره یو ځای شي نو دا د جملې پورا جز جوړې دي شي، او کو اسم موصول صله سره یو ځای شي ني نو دا د جملې پورا جز نشي جوړې دي، او د جملې پورا جز یا مسند دی یا مسند الیه دی. نو اسم موصول نه مسند جوړی دی شي نه مسند الیه جوړی دی شي سو پورې چې دې سره صله یو ځای شي ویني. اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور د اسم موصول صلہ چې دی نو هغه جملہ خبریہ وی کہ جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے، اور پدې کې ضمیر چې دی نو د موصول طرف ته راځي وي. یعنی د اسم موصول نه بعد چې کومه صله راځي نو هغه صله به جمله خبریه وي یا و اسمیه وي یا و فعلیه وي، او په دغه صله کې به یو ضمیر وي او هغه ضمیر به اسم موصول سره مربوط وي. یعنی د هغه ضمیر رجع به اسم موصول ته کیږي، نو هغه ضمیر به راجع وي او اسم موصول به د هغه ضمیر د پاره مرجع وي، او د اسم موصول او د هغه جملې په مابین کې به دغه ضمیر تړون راولي. جیسے جاء الذی ابوه عالم، جاء الذی پدې ځای کې دا الذی چې دی نو دا فاعل واقع شوی دی مسند الیه دی، لیکن د ابوه عالم بغیر دا فاعل نشي جوړې دی چې سو پورې الذی سره ابوه عالم یو ځای شوی نی نو هغه پورې به دا جاء فاعل نه جوړي. آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے، اغه سړی راغی، جاء راغی، الذی اغه کس، ابو هو چې پلار د اغه عالم عالم دی. نو په ابو هو کې دا هو ضمیر چې دی نو دا ضمیر مجرور متصل دی با اضافت، د ابو اضافت هو ته شوی دی، او دا هو ضمیر چې دی نو دا الذی تراجی دی. نو ابوه عالمون چې دی دا جمله خبریه ده صله واقع شوی ده، په دې کې دا هو ضمیر چې دی نو دا راجی دی الذی ته. د دې ترکیب داسې دی جاء فعل، الذی اسم موصول، ابو مضاف، هو مضاف الیه، مضاف الیه مل کر مبتدا، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا شو. عالم خبر، عالمون د دې خبر شو. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا. مبتدا سره د خبر نه جملہ اسمیہ خبریہ دا صلہ د موصول شو. صلہ موصول مل کر فاعل ہوا جاء فعل کا. صلہ سره د موصول نه دا فاعل شو، فاعل مسند الیہ وی، نو اسم موصول د صله نه بغیر دا فاعل نشي جوړی دی، اسم موصول سره د صله نه دا فاعل شو. جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاء فعل د خپل فاعل سره چې یوځای شو نو دا جمله فعلیہ خبریہ شو. ترکیب بیان کری. اوس مصنف رحمت الله علیه یو څو مثالونه هغه داسې ذکر کړي چې په هغه کې اسم موصول راغلی وي او هغه د خپل صلې سره یوځای شي نو د جملې یو مستقل جز جوړ شي.
نو د دې ترکیبونو سره به د دې پته لګي چې کله د دې ترکیب وکړي شي نو دا به پته ولګي چې اسم موصول څنګه د خپلې صلې سره یو ځای شو او د جملې جز جوړ شو. جاء الذي ضربك، جاء فعل دی، الذي اسم موصول، ضرب فعل دی، په دې کې هو ضمیر دی، هغه الذي ته راجع دی، هغه دی فاعل دی، او کاف چې دی نو دا ضمیر منصوب متصل دی، مفعول به دی، نو کاف مفعول به. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا صله د موصول. الذي اسم موصول سره د خپل صلې نه دا فاعل د جاء فعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه شوه. رأیت اللذین ضرباک، په دې ځای کې رأیت فعل او دا تو په دې کې فاعل دی، دا ضمیر مرفوع متصل فاعل دی. اللذین دا اسم موصول دی، ضربا فعل دی، او په دې کې دا الف ضمیر مرفوع متصل دا فاعل دی، او کا دا ضمیر منصوب متصل مفعول به دی. نو ضربا فعل سره د خپل فاعل نه او سره د مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا صله د الذین موصول. موصول سره د صلې نه دا مفعول به د رأیتو، رأیتو فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه شوه. مررت بالذین ضربوک، مررت فعل په دې کې دا تو دا فاعل دی، با حرف جر دی، الذین اسم موصول دی، ضربو فعل دی، په دې کې دا واو ضمیر دا فاعل دی، کا دا مفعول به دی ضمیر. ضربو فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا صله د موصول. الذین اسم موصول سره د خپل صلې نه دا مجرور د با حرف جر، جار سره د مجرور نه دا متعلق شو د مررتو. نو مررتو فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه شو. اکرم من اکرمک، اکرم فعل دی، په دې کې انت ضمیر دی، هغه د دې فاعل دی. من اسم موصول دی، اکرم فعل دی، په دې کې هو ضمیر دی، هغه د دې فاعل دی. فعل سره د خپل فاعل نه او کا دا د دې مفعول به دی، نو فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا صله د من موصول. اسم موصول سره د صلې نه مفعول به د اکرم، اکرم فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله امریه انشائیه شوه. او قرأتو فعل او په دې کې دا تو چې دی دا فاعل دی، او ما اسم موصول، او کتبتا په دې کې دا کتبتا فعل او تپ کې فاعل دی. نو فعل سره د خپل فاعل نه دا صله شوه د موصول، اسم موصول سره د صلې نه دا مفعول به شو د قرأتو. قرأتو فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه شوه. د دې معنی داسې ده جاء الذي ضربک، راغی هغه کس چې تی وهلی وي. رأیت اللذین ضرباک، ما ولیدل هغه دوه کسان ضرباک چې هغوی دواړو ته وهلی وي. مررت بالذین ضربوک، زه تیر شم په هغې کسانو باندې چې هغوی ته وهلی وي، جمع صیغه ده الذین. اکرم من اکرمک، عزت کوا من د هغه چا اکرمک چې ستا عزت کوي. قرأتو ما اولست، ما هغه کتبته چې تا لیکلی دي، تا چې څه لیکلی دي ما هغه اولستل.